الله اکبر الله اکبر. افسوس، انا لله و انا الیه راجعون. زمونږ استاسو د خوږ پیغمبر محبوب علیه السلام مسکن او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حرم شریف تقدس نن پیمال شو. هغه حرم شریف چې الله تبارک و تعالی د هغې د تعظیم او د ادب دپاره هر سحر او ماښام 70,000 فرشتې نازلې. هغه حرم شریف چې محبوب علیه السلام فرمایي چې د دې په کوڅو کې فرشتې ګرځي. هغه حرم شریف چې د امت اجماع ده په دې خبره باندې چې په تمامو ځایونو کې مقدس مقام، حتی چې د بیت الله شریف نه او د عرش کرسی لوح و قلم او د جنت نه بهترین ځای په دې کائناتو باندې حرم شریف دی. نن د هغه ځای برسر عام توهین وشو، د هغې تقدس پیمال شو. دا د تمام مملکت اسلامیو دپاره لمحه فکریه ده. هغه حرم او هغه مقدس مقام چې د امت اکابرین په هغه ځای کې بایزید بستامي او جنید بغدادي رحمهم الله په هغه ځای کې سا په زوره باندې نه اخلي، داسې نه چې بې ادبي وشي. نن په هغه ځای کې د ګاډو شور او شغب، هلته کې رش او د هلته اوازونه پورته کېدل. عجیبه او افسوس دی نن د مسلمان دپاره په دې خبره باندې. هغه حرم شریف چې د وخت امام مالک رحمه الله په دغه ځای کې ناست دی او درس ورکوي د حدیثو، او زهریله لړم راغلی دی او د هغه ملا یې 14 ځایه چیچلې ده او هغه حرکت نه دی کړی او د هغه بدن کې به دا رنګونه بدلېده را بدلېده. شاګردان ورته د درس نه وروسته ووایي چې استاد محترم، نن خو ستاسو دا رنګونه 14 پیرې بدل را بدل شو. چې دا ولې؟ چې کله د ملا نه وله کپړه راواړوله نو ملا یې 14 ځایه زهریله لړم چیچلی و. نو شاګردان ورته وي چې تاسو وی ولې نه؟ وایي د حرم شریف او د حدیثو د ادب د وجې نه ما وایي چې د دې بې ادبي ونه شي. هغه حرم شریف چې په هغې کې اواز پورته کېږي د عمر فاروق صاحب په دور کې. ابن کثیر دا حدیث ذکر کړی دی چې 2 کسانو د نبی علیه صلات وسلام په دغه حرم کې اوازونه پورته کړه. عمر فاروق صاحب ورته راغی، وایي خاموش، تاسو څوک یې چې په دې ځای کې اواز پورته کوئ او د کمې علاقې یې؟ هغه ورته وایي چې موږ د طایف یو. عمر فاروق صاحب ورته وایي که تاسو د مدینې اوسېدونکي وې نن به تاسو خپله سزا لیدلې وه چې ما تاسو له کومه سزا درکوله. تاسو د حرم تقدس او د حرم ادب نه پیژنئ. د یو مؤمن او د یو مسلمان دپاره د مدینې منورې د حرمینو شریفینو ادب دا د دنیا او د آخرت یو کل اساسه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حرم شریف ادب دومره بیان کړی دی چې خپلو صحابه کرامو ته یې ویلي وو. امام بخاري په خپل تاریخ کې دا حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام وایي تاسو به مدینې منورې ته یثرب نه وایئ، ځکه د یثرب معنی ده د تبو ځای. نو تاسو به مدینې ته یثرب نه وایئ، او چې چا مدینې ته یثرب ووایي نو دغه انسان به کفاره ورکوي او د ده کفاره به دا وي چې دی به بیا 10 پیرې دا الفاظ وایي چې مدینه منوره مدینه منوره مدینه منوره. نن د هغه مبارک ځای او د هغه مقدس ځای دومره توهین وشو. پر روی زمین باندې مقدس ځای چې هلته د قدم په ځای باندې سترګې لګول پکارو، نن هلته کې د ګاډو شور او شغب دی. دا د تمام عالم اسلام په مخ باندې سپېړه ده. تمام عالم اسلام له پکار دی چې په اتفاقي طور باندې د دې تپوس وکړي. دا د ټول اسلامي ممالکو او د ټولو مسلمانانو دا حق دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادب دی چې ټول خلک دی د خپل وس مطابق د چا چې څومره موس کېږي هغه خلک دی د دې خبرې تپوس وکړي چې زمونږ د محبوب علیه السلام د مسکن تقدس ولې پیمال شوی دی. حاجي محمد امین باباجي سے فرمایي، وایي زړګي سترګې لګوا د قدم لاره نه ده، حضرت پیخي قدمونه دومره خواره نه ده. او په دې کوڅو کې به جبریل علیه السلام خپې اپلا له شوقه تللو روره ستا د خپو دپاره نه ده. او چې د حرم په ځمکه ږدې قدم او سترګې نه ږدې، زړه دې زخمي نه دی او سینه دې هم بیماره نه ده. او دا مخامخ روزه چې ښکاري زرغونه د محبوب، ماڼۍ د عرش د دې نه لوړ او نامداره نه ده. او اوس دغه 10 منارې ښکلې د محبوب د حرم یوه هم کمه د فردوس د لوړ میناره نه ده. او نور په ادب او شوق حیران یم د محبوب روضې ته، بې د مولانا مې سپارلې دغه چاره نه ده. او سلام د محمد امین عرض کوي په حضور د محبوب، جولۍ خالی راوړې چا د دې درباره نه ده. هغه حرم شریف چې د دنیا او د آخرت بهترین اشخاص ابوبکر صدیق رضی الله عنه
عمر فاروق رضی الله عنه چې کله د هغې دواړو اوازونه په دغه ځای کې پورته کېږي نو الله د دې په باره کې آیات رالیږي چې تاسو د نبي علیه صلات وسلام په حرم کې او د نبي علیه صلات وسلام په اواز باندې خپل اواز پورته نه کوي. بخاري شریف کې دا حدیث ذکر دی چې کله په یو مسله باندې اوږد حدیث دی چې په یو مسله باندې د ابوبکر صدیق صاحب او د عمر صاحب اواز اوچت شو، الله آیات راولېږو یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے مومنانو خپل اوازونه د نبی علیه صلات وسلام په وړاندې باندې پورته نه کوي. داسې نه چې تاسو به خبر نه او ستاسو اعمال او ایمان به تباه و برباد شوي، دا ځان نه به خبر نه ان تحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون، پته به درته نه او اعمال به برباد شوي. دا آیات کریمه چې کله نازل شو نو ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنہ صحابي رسول دی او داغه اواز خلقا او فطرتن داسې و چې جګو او غټ اواز و، هغه ځان په کور کې بند کړ، مسجد نبوي ته بند راتله. چې کله نبی علیه صلات وسلام دغه عدم موجودګي محسوسه کړه تپوس یې وکړو چې ثابت بن قیس جومات ته ولې نه راځي؟ خلکو ورته وایي چې هغه ځان په کور کې بند کړی دی. صحابه کرامو ته وایي چې لاړ شي، اواز ورته وکړي چې راشي. چې کله صحابه کرام لاړه هغه ورته وایي چې نه زه مسجد نبوي ته نشم تللی، زه هغه حرم پاک ته نشم تللی، زما اواز اوچت دی، داسې نه چې زما اواز هلته کې اوچت شي او زما اعمال او زما ایمان تباه و برباد شي. صحابه کرام دومره د هغه ځای او د نبی علیه صلات وسلام د ادب او د تعظیم احترام به یې کوو. نبی علیه صلات وسلام ته خبر راوړو، نبی علیه صلات وسلام ورته وایي چې نه دا د دغې خلکو دپاره نه دی، د دوی په زړه کې زما مینه محبت، زما د حرم تقدس پروت دی، په هو من اهل الجنت دی، خو جنتي دی. دا د هغه خلکو دپاره چې هغه زما د ادب او زما د تعظیم او زما د حرم تقدس نه پیژني او د هغې ادب او د هغې تعظیم هغه پیمال کوي، نو د هغه خلکو دپاره دا الله تبارک وتعالی د طرف نه دا امر دی چې ان تحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال به برباد شوي ضایع شوي به په ځان باندې به نه پوهېږي. تر ننه پورې د اسلام په تاریخ کې داسې واقع مخې ته نه راغلی دا کوم چې اوس راغله چې د نبی علیه صلات وسلام حرم شریف چې ګوره یو څو ورځې مخکې یو څو 2-3 کاله مخکې د خلکو دپاره هغه ځای بند کړی او هلته کې به د چا حاضري نه پرېښوده او نن د نبی علیه صلات وسلام د ګنبد خضرا په وړاندې او په صحن کې چې کوم دی نو د ګاډو شور او شغب او دغه خلکو موج او مستیا د دوی عیاشیا، دغه خلک چې هلته کې په کار تاله دا وه چې ته خپې اپلا بلکې د قدم په ځای په سترګو باندې تللی وې، هلته کې ته نن چې کوم دی نو گاډې بوځئ او هلته کې د گاډو شور او شغب، هلته کې هغه آیات چې اوس هم د نبي علیه صلات وسلام په دغه روضه باندې لیکلی شوی دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، د نبي علیه صلات وسلام په وړاندې اواز چېرته پورته نه کوي او نن په هغې کې داسې عمل کیږي، نو دا د تمام امت مسلمه دپاره یو عظیمه لمحه فکریه ده چې په دې باندې دوی سوچ او فکر وکړي. ګورئ په سلطنت عثمانیه کې چې کوم اخري باچا سلطان عبدالحمید هغه چې کله د جرمن سره د جرمني سره د ریلوې هغه معاهده کوله نو دا خبرې پکې ملحوظ نظر او په شرط کې ساتلې وه چې ګوره 20 کیلومیټر لرې به د حرم شریف نه دغه مزدوران به په خپل ماتوړونو باندې او په خپل د کار په اسبابو په سیزونو باندې به کپړې تړي، داسې نه چې اواز حرم ته شریف ته لاړ شي او هلته اواز پورته نه شي د حرم شریف بیا ادبي ونه شي. او نن د هغه حرم دا مقام دی، دا زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره د افسوس خبره ده او که نن په دې باندې اواز پورته نه شو او د دې سدباب نه شو نو زر ده چې ما او تا به وینو چې په حرم شریف کې به هغه فحاشي، غریاني، شراب نوشي او تاش جواري وغیره دا زر ده چې شروع بشي. الله تبارک وتعالی دې دغه فتنو نه موږ وساتي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زړه نه دې د نبي علیه صلات وسلام سره زموږ مینه محبت نصیب